یو ډېره افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو ظالم زوی خپله مور باندې ډېر زیات ظلم کړی دی. دوستانو دا واقعه په کوم ځای کې رامخې ته شوې ده او دې ظالم زوی دا کار ولې کړی دی؟ که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالم زوی راپاڅي او په خپلې بوډۍ مور باندې ډېر زیات ظلم کوي. په داسې طریقه پې ظلم کوي چې خپله بوډۍ مور اول ډېره زیاته وښي او بیا یې ځان ته په خپو غورځوي ساوه چې زما نه معافي وغواړه. دوستانو ظلمونه به هم ډېر لیدلی وي خو داسې ظلم به هم نه وي لیدلی چې یو ظالم زوی پاڅي او خپلې مور ته وایي شابه ما نه معافي وغواړه. دوستانو چې کله یې مور تېنه معافي نه غواړي مور ورته وایي ته خو ما پیدا کړی او اوس زما نه معافیانې غوښتلو باندې شروع شوې نو زوی ورته وویلې چې او مورې تا زه پیدا کړی یم دا زه منمه خو زه داسې نه شم برداشت کولی چې زما په دغه کې څوک ماته بدماشي وکړي یا ماته خبرې وکړي او بیا هغه زه هسې پرېږدم. نو چې کله تېنه مور معافي نه غوښته نو بیا یې د کور نه بهر وباسله او د خلکو په مخ کې ډېره زیاته ورانه ووهله په سر یې موله مات کړو په سر یې موله وینې راخوشې کړې په خپو موله وینې راخوشې کړې په لاسونو موله وینې راخوشې کړې نو چې کله تېنه خلکو خلاصه کړله چې وایي ظالمه تا داسې څه کوې چې خپلې مور سره داسې ډېر زیات ظلم کوي. نو دوستانو هغه ټول کلیکو ته وویلې چې دغه رنګې ما سره دې کور کې جنګ وکړو او بیا یې زما نه معافي نه غوښته ډېره وجې نه دا ما ډېره زیاته ووهله. دوستانو داسې خو څوک نه کوي مور خو مور وي که مور هم غواړي د بچي لپاره کله خو موران کار نشي غوښتی خو دې ظالم بچي دا خپله مور داسې بېدردۍ سره ووهله چې خپل کلیواله یې پرې هم خبر کړل خپل کلیواله په سترګو کې هم د خپله مور ډېره وغورځوله. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. د دې سره د اجازت غواړو د لوی الله په امان.